بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې انشاءالله ټول به روغ جوړ یې او کم ملګري دا وخت زموږ سره د دې فیسبوک د لایو د لارې چې ځینو ملګري شوي نو ستاسو د ټولو ډیره مننه. خو دا به لږ کلیر کوو چې زموږ اواز برابر دی او که نه دی. نو کم ملګري دا وخت ګورئ نو ضرور تاسو چې دن واپس ووایئ چې اواز کلیر دی تاسو ته ټیک دی که نه دی. د ډېر وخت نه یو تاسو ته پته کله کله به موږ لایو راغلو ګپ شپ به مو یو بل سره ولګاو. خو ډېر وخت نه داسې ستونزې وې چې په هغې باندې ما غوښتله چې خبرې اترې وکړو خو موقع به نه وه میلاو شوې. دغه ستونزو کې بیا یوه بله ستونزه راغله تېر د جمعې په ورځ باندې. نو لازم مې ګڼله چې په هغې باندې زه د خپلو خلقو سره هغه مخامخ شو او خبرې اترې چې کوم دی هغې ته وکړو چې کوم حقایق دي د هغوی مخې ته یې کېږدو. د ټولو نه مخکې زه د هغه خلقو ډېره زیاته شکریه ادا کوم هغه چې چا ما ته میسیجونه کړي دي د فیسبوک د لارې د واتساپ د لارې د موبایل د لارې. ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه چې تاسو میسیجونه کړي دي او تاسو دا چې کومه سخته راغلې وه کومه غونډهګردانه حمله په ما شوې وه په هغې کې زما سره ودرېدلی د دغې مو غندنه وکړله شدید مذمت مو وکړو ما ته مو حوصله افزایي راکړله. ستاسو ټولو ډېره مننه. هغه ملګري هم چې هغوی کالونه وکړل د واتساپ د لارې د فیسبوک د میسنجر د لارې یا دغه رنګ موبایل باندې ډېر ملګرو کالونه کول هغوی سره نمبر نه و. داسې ډېر ملګري وو چې سعودي عرب نه کالونه وکړل د بهر ملکونو نه او داسې هم ډېر ښه ملګري وو چې هغوی راغلل خواله خپل کارونه پرېښوستل او راغلل او د دغې دپاره چې یاره تا سره مونږ ولاړ یو اظهار یکجهتي در سره کوو یووالي مونږ در سره ولاړ یو ډاډه اوسه او زمونږ چې ده نو د یووالي تاسو کالونه وکړل تاسو کمنټونه وکړل تاسو پوسټونه وکړل تاسو چې ده نو دغه رنګې د سوشل میډیا د لارې اواز اوچت کو مذمت مو وکړو د دغه غونډګانو چې کوم په ثمرباغ هسپتال کې ناست دي. زه چې کله د لفظ یادوم غونډګان او په ثمرباغ هسپتال کې نو ډېر خلک وایي چې د دې ته لږ وضاحت کوه. دا نن لایو چې کوم راغلی یم هم د دغې دپاره راغلی یم چې د خبرې مونږ وضاحت وکړو چې دا پیښه څنګه راغلې وه. په هر هسپتال کې مختلف قسمه عمله چې کومه وي هغه زمونږ د خدمت لپاره سرکار بړتي کړي وي او تنخوا ورته په دې میلاویږي چې د هسپتال ته څوک راځي دوی به د دې خدمت کوي. هغې کې د کلاس 4 نه واخله تر د سینیر میډیکل سپیشلیسټ او یا چې د نو د سرجیکل سپیشلیسټو پورې دا مختلف طبي عمله وي چې دې سره روزانه زموږ خلک مختلف هسپتالونو ته راځي او ورسره پیس کېږي مخامخ کېږي ورسره. په نور هسپتالونو کې سره ویې روانې دي چا سره دغه عمله څرنګې سلوک کوي هغه تاسو ته مخه ته ده او بس تاسو پوه شئ هغه پوه شه. د جمعې په ورځ باندې ما سره رابطه هسپتال ته چې د نو وړلی شوی او د هغلته د هغه چې کومه وه نو خپه ماته شوې وه. نو څه ګنټه یوه نیمه پس زه خبر شولو ما چې په ثمرباغ هسپتال کې ډاکټر نشته ارتوپیډک. زه په دې غرض سره لاړم چې زه ډېر ښه ډاکټران دي اشنا دي یاران دوستان دي او زموږ خاطر کوي چې کله مو ورته وویو نو راوځي نو زه چې د دې ماشوم چې دی نو په دغه ځای کې دغه وشي کیورمنټ وشي. دا خبره یاد ساتئ چې دا کوم هلک چې خپه ماته ده دا زه نه پېژنم نه زما ګاډي والی دی او نه زما ګاډی والی دی دا نه خو زما کلیوال دی نه مې خپلوان دی نه پېژنم. زه د صدبر کلي یم او دی د ثمرباغ دی د ثمرباغ د کالونۍ دی او د ډېر یو غریب خاندان سره تعلق دی داسې خاندان چې د پلار یې د یو قصابي سره چېرته کیني او هغه سره کار مار کوي او هغه ته دیاړي ورکوي یعنې دونه شاته بیکګراونډ غریبي ده. زه چې ثمرباغ ته لاړلم هغلته هلک ما ولیدو ډېر زیات پرې خفه هم شوم نو ما چې څه کول دي وایي چې زه خو ریفر کړی یم ارتوپیډک ته او زما خپه ماته ده. نو مونږ اولې کوشش دا و چې یاره د خپه ماته تکلیف ورته ډېر رسي نو که دلته لوکل څوک ډاکټر منیج شي. زمونږ ملګری دی هغلته سټور کې سټور یې دی او ډېر ښه تکړه هلک دی لیاقت سیماب صاحب نو ما هغه سره رابطه وکړه هغه هم رالو او زمونږ د دواړو دا کوشش و چې یاره دې ثمرباغ کې د ده چې د نو دا علاج وشي او که د
هر څه مجبوري دا جوړه شوه چې معیارو کې مو رابطه وکړله څوک نه و، په منډه کې مو رابطه وکړله هېڅوک نه و. نو د جمعې په ورځ باندې نه په سمرباغ کې نه په منډه کې او نه په معیارو کې چې کوم دی نو څوک اویلیبل وو. نو بیا مونږ هغه ډاکټر صاحب ته واپس ورغلو چې چارې پر کړو چې ډاکټر صاحب دا خو دلته د هډوکو څوک ډاکټران نشته او دلته نو تاسو چې دی نو د تیمرګرې ته به اوس مجبورن ځي. وایي چې او دا تیمرګرې ته یوسئ. نو ما چې سر تاسو درته امبولینس ورکوي، سرکاري امبولینس چې کوم دی. د هغوی دا وویل چې یاره امبولینس چې کوم دی دا خو زموږ واک اختیار نه دی او مونږ خو نشو ورکولی، دا خو د ریسکیو کار دی. نو بالکل ما ټیک ته دا خو روغه خبره ده. ما ریسکیو والا سره ملګری دی، هغه سره مې پرسنل کې رابطه وکړه چې امبولینس پکار دی. هغه وویل چې بالکل امبولینس به درته ودرېږي، اوس به در ورسېږي. او بیا هیلپ لاین 1122 چې د ریسکیو دی زما کال د هغوی سره په ریکارډ دی چې هغوی سره ما رابطه وکړل او هغې وایي چې بس تاجک صاحب دغه د امبولینس تاسو مخې ته ودرېدو او د امبولینس ډرایور د دې خبرې ګواه دی چې هغه امبولینس راوویستو، امبولینس یې سټارټ کو او د ریسکیو چې کوم ټیکنیشن وي امبولینس کې چې ځي راځي هغه هم رالو او سټریچر یې هم راکوز کو او دا ماشوم چې کوم دی دا دغه سرکاري امبولینس ته خیجئ او تیمرګرې ته وړي. نو ما ته هغه وویل چې یاره تاجک صاحب هغه چیټ راله راکوي. ما ماشوم ته وویل چې چیټ دې څه کو، هغه سره چیټ و، د پلار سره چیټ هم ترې راواخیستو. نو چې هغه وکتو چې یاره دا خو ریپورټ ارتوپیډک دی. نو هغه ډرایور واپس زه ډاکټر پسې ورغللم او ورته هم دغه ریکویسټ وکړو چې سر دا تاسو کاینډلي ارتوپیډک ته ریفر شوی خو زه تیمرګره ورسره مینشن کوي. نو هغې موږ ته وویل چې یاره دا خو چې کوم ده نو مونږ ریفر کړی دی او دغه امبولینس ولاړ دی، بس ویدي سي، څه خبره نه ده، مطلب تیمرګرې ته وړي بل خوا یې وړي چې چېرته وړي ویدي سي. دا سټیټمنټ دی د ډاکټر سعید صاحب چې زموږ ورسره خبرې کېږي. د دغه وخت کې یو بله ایشو هم روانه ده، په هغې هم خبرې کوو چې څه ایشو ده. ډاکټر صاحب وویل چې ما خو ارتوپیډک ته ریفر کړی دی او که اوس تیمرګرې ته وړئ که منډه ته وړئ بس دغه امبولینس ته ویسئ، څه خبره نه ده. امبولینس والو وویل چې زه خو به تیمرګرې ته وړم خو ما ته خو په تیمرګرې لیکل پکار دي. دغه ځای کې لږه مسله جوړه شوه چې ډاکټر وویل چې دا تیمرګره ته پې زه نه لیکم، ما ارتوپیډک لیکلی ګرځوئ یې. ما ایم ایس صاحب سره رابطه وکړله د هسپتال ډاکټر فضل قیوم صاحب سره چې ډاکټر صاحب دغه شانې مسله ده، یو غریب ماشوم دی خپې ماته ده، دته امبولینس چې دی نو ولاړ دی خیجئ یې، خو دا ډاکټر چې دی نو دته د تیمرګره نه لیکي، ریپورټ ارتوپیډک یې لیکلی او ارتوپیډک پسې چېرته وګرځئ لکه تیمرګرې دې ولیکي چې ایمرجنسي ته به ورنه باسي. دې کې د ډاکټر سعید صاحب سره ما خبرې مو کړې، خو په ارام خو هغه خبره په ښایسته ماحول او په خندا په دغه کې ما سره یو بل ملګری و هغه هم موږ ورته وویل چې ډاکټر صاحب د دې ماشوم غریبي ده، مونږ د انساني خدمت په غرض راغلی یو، دته یو خو دا ده چې وسې نه کېږي چې په 8-10,000 روپۍ ځان کېږي. درېیمه چې کومه ایشو ده نو هغه دا ده چې دی به بیا خامخا پرایویټ ډاکټرانو باندې ګرځي، نو که په امبولینس کې لاړ شي نو دی به سیده ایمرجنسي ته ور دننه کړي، هلته به سرکاري کار وشي او دغه رنګ به فیسیلیټیټ شي او غریب دی، جنون دی، مسلې ده، حق دی. نو هغې خو زموږ سره ونه منله. نو مونږ ایم ایس صاحب چې کله رالو ډاکټر فضل قیوم صاحب نو چې هغه ماشوم ولیدو نو هغه وی چې دا خو جنون کیس دی، دلته خو امبولینس پکار دی چې ولیکي. نو وی چې ولې ما وی چې ډاکټر صاحب بس صرف دغه ده چې ارتوپیډک یې پې لیکلی دی او دا ریپورټ تیمرګره کول دی، لکه ارتوپیډک پسې به یې چېرته ګرځئ. نو ایم ایس صاحب ورغلو ډاکټر صاحب ته ویل چې ډاکټر صاحب کاینډلي تاسو ورسره پې چې کوم ده نو دا ولیکئ ریپورټ تیمرګره، دا یو لفظ تیمرګره. دغه ځای کې سعید صاحب چې دی نو ایم ایس صاحب خبره ریفیوز کړله چې بس ډاکټر صاحب ما لیکلي دي، ریفر کړی مې دی چې چېرته وړي دي، بس د ایمرجنسي نه دي وباسي. دا بار ناستو ډاکټر مونږ خو ته ډاکټر ویو خو ډاکټر نه دی، زما خیال دی څه بل پوسټ باندې دی، یا ډسپنسر دی یا نرس دی، سلیم صاحب. زه سلیم صاحب هم چې دی نو پیژنم، کېدای شي ما به نه پیژنې. هغه ته رالو چې دا ستا کلیوال دی، غریبي ده، ته ډاکټر الریډي ریفر کړی دی او زه دې ونیو چې نه تیمرګرې ورته نه لیکم، نو ته مې رواني کړو ورته وایې چې تیمرګرې ته. سلیم صاحب هم خبره دغه کړله چې یاره بس ریفر کړی دی، یاره زه به ورته سویم او تاسو یې دغه کوئ. ما ویل ټیک ده، څه ګیلې به نه کوه، اوس ته ماشوم له امبولینس نه ورکوې جمعه ورکوه. بهر راووتلو ډاکټر فضل قیوم صاحب ته ما وویل چې سر اوس څه کول دي، وایي چې یاره دلته بل اوس د وړو یو پرایویټ امبولینس مینیج کړی دی، هغه به راوغواړو. نو هغې نمبر ما سره ویکیر زما په خیال په نامه دی، هغه ته کال وکړو او دا پرایویټ امبولینس چې کوم دی نو دا د هسپتال ته هغه وویل چې منډه کې مو بس درلمه. مونږ ویل ټیک ده.
زم ډیر زیات حیران وم چې دا ایم ایس د دې هسپتال هیډ دی، مشر دی، او دا ایم ایس د ډاکټر ته وایي چې د ماشوم له امبولینس ورکه، د حق دی، سرکاري امبولینس دی، تاسو ولاړ دی، او ډاکټر وایي چې نه بس داسې د ګرځئ هسپتال د مریض وباسي، زه امبولینس چې دننه ورکوم. ډیر زیات زه شاک شوم چې یاره دا دلته دا څه روان دي. دی خو د ایم ایس لکه زمونږ دا خیال و چې ډاکټر صاحب زمونږ سره دغه ونه کړه، د یو غریب انسانیت خاطر یې ونه کو، د ماته هډوکي خاطر یې ونه کو، د غریب خاطر یې ونه کو، د هغه خبره د سوال مینت خاطر یې ونه کو. نو زه د ایم ایس خاطر به وکړي، د ایم ایس به ومني، موږ پسې ایم ایس راوستو، او ده خو د ایم ایس هم نه منله. ایم ایس ته مو وایي چې بس ګرځئ دی ماري پر کړی دی، زه پې تیمرګره نه لیکم. یو ضد یې ونیو، انا یې ته جوړه کړله، مونږ خو ته انا نه جوړوله ورته. نو زه او د ایم ایس صاحب چې دی نو مونږ بهر وو او ډېر زیات حیران وم. د ایم ایس صاحب ته مې وویل چې سر دا خو څنګه هسپتال دی، ته افسر یې دلته، د هسپتال ستا دی، ته د دې هسپتال مشر یې، او ما تا ته کال وکړو چې ایم ایس صاحب دغه شانې مسله ده، د ډاکټر چې دی نو لکه د انسانیت خاطر نه کوي، د دې ماته هډوکي خاطر نه کوي، د دې غریب خاطر نه کوي. زه دې نیولی چې دا امبولینس دله زه نه ورکوم، دا د پلار امبولینس خو نه دی، د سرکار امبولینس دی، د سرکار تیل دی، د څه له په شا کوي که نه دلته ولاړ دی، خو دی دې وي که نه. ته د انسانیت په نامه برتې شوی چې ته به انسانیت خدمت کوې، خو ته د انسانیت په جامه کې دومره لوی غونډه ډاکو او د کرپشن نه ډک انسان جوړ شوی چې تا ته ماته هډوکي باندې په ویلچیر باندې هلک ناست دی، تا ته ایم ایس د هسپتال وایي چې دا ته ریپر کا، او ته وایې چې نه زه یې نه ریپر کوم. یاره دا ته انسان یې که ته ځناور یې. زه ډېر زیات په هغه وخت هم غوسه وم، اوس هم چې دا خبرې بار بار یادېږي، زه یم چې داسې ډاکټران خو چې دي نو د دې خدای خبر څه کول پکار دي. ما دا خبره بار د ایم ایس صاحب سره ډسکس کړه چې سر زما خو دا خیال و چې ته د هسپتال مشر یې، دا به ستاسو خبره ومني، ما ځکه تاسو ته ټلیفون وکړو، دی خو ستاسو خبره هم نه مني. یاره دا په دې هسپتال کې څه روان دي. ایم ایس صاحب ما ته وویل چې یاره تاجک صاحب خبرې ډېرې دي، خو بس تاسو مخې ته دي، هر څه پوهېږئ، تاسو هوښیار خلک یې. زه پوه شوم، ما ورته وویل ما خبرو ته ضرورت نشته، پوه شوم. دې دوران کې نه زموږ د ډاکټر سره ریزننګ شوی، نه زموږ د هسپتال د کلاسپور د عملې سره هېڅ چا سره ریزننګ نه دی شوی. بس بهر یو خپل ګپ شپ لګوو، د پرایویټ امبولینس ته هم کال وکړو. د ایم ایس صاحب ته مې وویل چې سر دا خو داسې مسله ده، دا لکه ستاسو خبره نه مني، نو دی به د یو عام بیمار سره د ده رویه څه وي چې هغه په خټو باندې سقا وي، خیرنو کپړو کې راشي، یو بیمار وي، ده ته کښېني، دی خو به ترې پوزه بندوي چې ده نه بوی ځي. لکه د ایم ایس سره د ده دا رویه ده، نو د عام بیمار سره به ده چې د نو رویه څه وي. نو ایم ایس صاحب ته مې وویل چې که ته اجازت کوې نو چې زه په دې هسپتال کې په دې وقوعه باندې یو پروګرام ریکارډ کړم. ایم ایس صاحب ما ته وویل ټیک ده، ستاسو مرضي ده، ټیک ده ریکارډ کړه. زه ماشوم لا په ویلچیر کې ناست دی، پرایویټ امبولینس لا نه دی راغلی، ما هغه پروګرام ما ریکارډ کړی دی، موجود دی په زما په دې پیج باندې شته دی. ما دغه ماشوم سره خبرې نه کړې، دا د ماشوم خبره ده، د هغه زه ورته نه یم ولاړ چې ورته کړې ده که نه ده کړې، خو ماشوم خبره ده چې زما درد کوي پنډی، هډوکی مې مات دی، تکلیف دی راته، خو دې ظالمانو ماته درد انجکشن هم نه ده کړی، او هسپتال د انجکشن نه ډک دی، خو دی چاله نه ورکوي، ورته کوي یې نه. بیا ما څونه وخت وشوی، څه کم 3 غنټې زما وشوي چې دلته یم، امبولینس ولاړ دی، د سرکار تیل دی، سرکار امبولینس دی، سرکار دې خلکو له ورکړی دی، خو دا ډاکټر چې دی نو هغه ته ریپورټ تیمرګره نه لیکي، امبولینس یې رایستی دی، ورته لیکلي چې هډوکو ډاکټر له ویسه، خو تیمرګره ورته پې نه لیکي چې نه بس ګرځوئ چې چېرته بوځئ، که پېښور ته که اسلام آباد ته که چېرته بوځئ، خو تیمرګره ته نه لیکم. یار داسې دي. نو ما په دې باندې پروګرام ریکارډ کول شروع کړل. په دې کې دا سلیم دی، څوک یې ډسپنسر دی، څوک یې کلاسپور دی، څوک یې ډاکټر دی، په هر څه چې دي زموږ دپاره هغه خبره محترم دی، ځکه چې په سپینه جامه کې و. د سلیم صاحب د دننه نواز وکړو چې هلکه دلته ریکارډینګونه مه کوه، دا ویډیوګانې دلته مه کوه، زه د ایمرجنسي سلیم څوک دی، هغه وایي چې نه دلته اجازت نشته، سیکیورټي ذموار یم. ما ورته ویم ستاسې زه په تاڼه کې نه یم ولاړ چې ستا نه به اجازت اخلم، دا هسپتال دی، د پریمیسز نه بهر یم، خو که د پریمیسز دننه یم کوم، ما ته څوک دا نشي منع کولی چې ته به نه کړې. زه به په هسپتال کې واټ کې دننه یو مریض ته تکلیف دی او هغه ته څوک انجکشن نه کوي، ډاکټر ورته سړي په بچي په نظر نه ګوري، زه به د هغه انټرویو نه کوم. څه د ډاکټر نه به یېرېږم چې نه دا په واټ کې دننه دی، د ده اواز زه نشم اوچتولی، یا به ډاکټر چې دی نو په واټ کې اوس دننه مریض هغه ته به د انسانیت په نظر ګوري نه، چې څوک به د هغه انټرویو نه کوي، څوک به هغه له ورځي نه. بالکل غلطه خبره ده.
زه په هسپتال کې دننه هم انټرویو کولی شم، بار هم کولی شم او د دفتر کې دننه هم کولی شم. زه اتورایز یم دغې لپاره چې کوم ځای کې د مظلوم سره آواز وي هغې ته به زه ولاړ یم او اوچته وبه ما دغه ماشوم سره انټرویو کوله، خبرې اترې روانې وې، پولیس والی راپسې راولېږه چې دا مه کوه دلته. ما پولیس والی خبره هغه مې دغه کړله چې ستا دې کې کار نشته ولکه ځه. خیر ما خپلې انټرویو چې ده نو کوله، په دې کې امبولینس هم راغلو، نو ما خپلې خبرې مختصر کړې. ما چې اوس که 15-20 منټ خبرې کوم په انټرویو نو کې اوږدېږي او ماشوم ته تکلیف دی، نو ما خپلې خبرې مختصر کړې چې ماشوم مونږ امبولینس ته وخېږو او دی رخصت کړو. امبولینس راوګرځېدو، امبولینس والا سره ما خبرې وکړې، هغه هم په دقه انټرویو کې اپلوډ شوي دي، پکې دي چې ته څنګه راغلی، ته څنګه سروسز ورکې، هغه په دې انټرویو کې شته دي. دا چې کوم زه بار بار د انټرویو ذکر کوم دا اپلوډ شوی زما پیج باندې موجود ده. ماشوم چې هغه ته وختو امبولینس ته روان شو، دې ځای کې ګڼه ګوڼه راټوله شوې، ځکه چې یو ډاکټر ته وایي چې دا مریض په دې امبولینس کې ولېږه او ډاکټر ستا اډر نه مني، نو اوس به څه کېږي؟ یا چې د نو دغه رنګې یو کلاس 4 راځي او هغه بدماشي کوي چې دلته به انټرویو نه کوي، یو کلاس 4 راپاسېږي او هغه چې دی نو سړی منې کوي چې دلته به ته، یا یو پولیس راځي او هغه چې دی نو سړی منې کوي دلته به ته ویډیو نه کوې. کلاس 4 راپاسېږي سړي ته وایي دلته به ته ویډیو نه کوې، دا زما هسپتال دی. نو زما خپل دغه دا و چې زه اوس د MS نه سټیټمنټ واخلم. دې کې دننه نه چې دی نو سلیم دی، ارشد دی، ډاکټر سعید دی، نور عمله خو دا 2-3 په دغه وخت کې ما بیانې هم وپېژندل او نور کسان دي، هغه زموږ د کیمرې شاته راتاو شو. اوس کیمرې ته خو مخامخ زه یم، کیمرامین ته خو پته نه ده چې دغه شاته د کیمرامین اوس دا زه کومې کیمرې ته ناست یم، د دې شاته تاسو ته خو پته نه دی څونه خلک دي. کیمرامین کیمرې ته ولاړ ته نه ده پته چې دغه شاته څونه خلک دي، خو ما ته پته دی کیمرې شاته څونه خلک دي. چې ما ولیدل چې دا خلک بهر راووتل او دی دا کیمره د هلک نه اخلي، نو ما فوراً چې دی نو کیمره باندې حمله وکړله. دغه هم په ویډیو کې موجود ده. دغه نه ما موبایل واخیستو، نو دوی چې څنګه حمله وکړه نو کیمرامین نه ستونی په لاس رالی او کپړې وشلې دي. دوی دغه 18 کسان په ما راټول شو، زما نه موبایل اخلي. زه ورته تاسو ولې زما نه موبایل اخلي، ته دلته ولې ویډیو کړې؟ لکه دا ستا د پلار کور دی، ستا کور ته زه درغلی یم، څنګه زه به دا زخمي شو، ملا یې راله په کنداغ باندې پکې پولیس والا وواله، زه ځمکې ته وغورځېدلم. دې دوران کې په ما هم ګزارې کېږي، په کیمرامین هم کېږي. مونږ ویډیوګانې لکه چې په ما سړی ګزار کوي نو زه به ویډیو څنګه کوم؟ نو مونږ ویډیوګانې نه دي کړې، همدقه د سټاف عملې کلاس 4 دوی به کړي، د دوی ته ووایه دا ویډیو راوباسئ. مونږ باندې چې کوم تشدد کړی دا ویډیوګانې به خامخا د هغوی سره یې دا راوباسئ. په مونږ باندې 15-16 منټه دغه تشدد وغیره وشو. په دې کې یو پولیس والا هغه هم په مونږ وال کول، نو 2-3 نور پولیس والا رال د هسپتال، نو هغوی بیچ بچاو وکړو او د هسپتال نه مریضان راووتل، هغې بیچ بچاو وکړو. زمونږ هغه تشدد والا خبره سر ته ورسېده او په دې کې موبایل چې کوم نو هغه پولیس والی و، هغه ما ته ویې ما ته یې پرېږده، نو په دې ټیل کې موبایل ما هغه ته ورکړو. ما ویل چې ځه ته یې کنټرول کړه. چې جګړه څنګه وشوه په دې کې سلیم اعلان وکړو چې به زموږ احتجاج دی او هله مریضان وباسئ. د واردونو نه مریضان راویستو، هغه مریضان چې هغوی ته انجکشن کول پکار دي، هغه مریض چې هغه ته ټریټمنټ کیورمنټ ورکول پکار دي، هغه د وارډ نه واپس راویستو. زموږ احتجاج دی راوباسئ. هلکه ویم ما احتجاج به هم ته کوې لکه داسې دي او MS ولاړ دی، د MS په موجودګۍ کې دی واپس مریضان راوباسي. د هسپتال چې کوم کیمرې دي دا خبره کیمرو ریکارډ کړې، په کیمرو کې محفوظ ده. MS به ورته وایي چې څنګه ته احتجاج کوې، تا له دا تنخواه سرکار په صدر کې د MS خبرې په دې ریکارډ موجود دي، هغه ویډیو اپلوډ شوې ده چې تا له سرکار دونه تنخواه درکوي، ته به احتجاجونه کوې، ته به مریضانو له علاج نه کوې، ته به دلته غونډهګردي کوې، ته به دلته بدماشي کوې. دا د MS صاحب الفاظ دي چې دقه عملې ته وایي واپس. چېرې MS لکه موجود دی، ته څنګه دغه په مخ کې په یو سړي باندې ګزار کولی شي؟ سوال چې کوم دی نو جوړېږي دا چې ما د MS نه اجازت واغستو او زه په هسپتال کې کورج کوم، د یو مظلوم آواز اوچتوم. سلیم، ارشد، ډاکټر سعید او داسې 18 کسان نور څنګه په معامله کوي به؟ لکه دا غونډهګردي نه ده نو نور څه دي؟ بیا بار بار په دې کې دا خبرې کېږي چې دا زما هسپتال دی، زه د دې ځای یم او دا زما هسپتال دی. یاره زه هم د دې ځای یم، زه بل ځای نه خو نه یم راغلی، زما هم هسپتال دی. او بله خبره دا چې یاره زما د ټیکس پیسو نه هم تاسو مریضان ورپسې واپس MS صاحب وردننه کړو، په زور زبردستۍ وله په علاج وکړو. څنګه ته احتجاج کوې؟ مریض دله راغلی شابه کېنه ورته، زه دله تنخواه در کوم، د سرکار تنخواه درکوي. دا ورته د MS صاحب الفاظ وو. هغې نه پس چې کله دا وقوعه راغله، وهلې زموږ سره وکړل، بیچ بچاو وشو. MS صاحب هم په سپاټ باندې موجود دی.
زه حیرانم شوم چېرې لکه دا هسپتال دی که دلته غونډګان دي دا څه دي. زه خو په یو دوه نه پوهېدم چې دا څه چلو شو. بیا پولیس والا ماته وویل چې ځو تاڼې ته. ما ورته وویل زما رپورټ ولیکوي چې تاڼې ته ځو. نو ورته مې وخندل. ما چې تاڼې ته خو په یو حالت د سره نه ځم، په دې ځای به مالې رپورټ لیکئ. یعنې هغې نه پس وقوع نه پس څه وشو، اوس دې ته راځو. ما په دې هسپتال کې به ماله اوس ایس ایچ او صاحب راځي، ماله به په دې سپاټ رپورټ لیکئ. زه تاڼې ته نه ځم. زه یې والی یم همدا خلک ونیسئ، ګرفتارۍ کې حالات کې بند کړئ. ما نه دي والی، زما باندې نشانونه موجود دي، هغه وجود یې راله شین کړی دی، والی یم، موبایل یې رانه اغستی، کیمرې ماتې کړي، کپړې شلولي. همدا غونډګر به اوس نیسئ او حالت کې به یې بندوئ. پولیسو دغه دا و چې نه ته تاڼې ته لاړ شه. زه خو ورسره نه تلمه. بیا پولیسو زمونږ دغه کار نه کوو، رپورټ یې لیکو نو غونډګانې نیول نه، تاڼې ته وړل نه، او د هسپتال نه زه وتلم نه. ما څو پورې دا نه شي د هسپتاله نه وځم. دې کې زموږ صحافیان هم خبر شو، عوام هم خبر شو، خبره پبلک شوه. ډېر شی ګڼ تعداد کې چې دی نو خلک راغلل، زموږ سره ودرېدل د یووالي دپاره، یکجهتۍ لپاره چې بالکل دا لپاره اواز اوچت کړو. داسې ماشوم چې نه زما زه پیژنم، نه ما پیژني، نه مې خپلوان دی، نه مې د کلي دی، نه چې دی نو ورسره زما څه معامله راغلی ده، د بل ځای هلک دی ما ورله چې دی نو اواز اوچت کړو. نو ټول خلک زما سره ودرېدل په دغه وخت چې تاجک صاحب بس موږ در سره ولاړ یو، دا غونډګان به لرې کوو د دې هسپتال نه. باینې ما یاد کړه دغه غونډګان. هغې کې بیا ډي سی صاحب بار بار رابطې، ډي ایس پي صاحب سره رابطې، د ډي آی جي آفس ته ډایري لاړله، هغه ځای نه رابطې، سیکټري هیلث له خوا رابطې، ډي ایچ او آفس نه رابطې کېدې. نو ډبل اے سی صاحب رالی، یونس صاحب، هغه وویل چې دا مسله په مونږ پرېږدئ او زه به هینډل کوم. نو مونږ تاسو ته پته د پښتانه چې کوم ځای کې پښتانه وي د هغې ترمنځ خبرې راشي، مشران پکې احمد ناظم صاحب رالو، دا ډبل اے سی صاحب و، دواړه ایډیشنل اے سی ایډیشنل ایس ایچ او ابرار صاحب و، ایس ایچ او جمال صاحب و، ډېر شی د عمله موجود و. هسپتال ایم فضل قیوم صاحب، دا رفیع الله صاحب پکې رالو چې کومه د پیرامډکس هغه دی تنظیم غړی دی. اسرار صاحب پکې رالو، وی چې دا خبره ختمو او داسې ډېرې نه زیاتو. نو مونږ وویل چلو ټیک ده، بس راغلی دا څه خبره نه ده، د کلي علاقې خبره ده. زه یې کلي ته نه وباسم، ما ته د کلي دمکیانې راکړې چې زه دې کلي یم، خو زه ورته کلي دمکیانې نه ورکوم چې زه به دې دا وکړم. ما ته خاندان دمکیانې راکولې چې زما غټ خاندان درته ما نه پېژني، زه ورته خاندان دمکیانې نه ورکوم. بس د خاندان غټ دی، زما خاندان نشته. خبره دا ده زه اوبه راوړی یم او زما خو دا وس نه کېږي چې ګریوان نه ونیسم او جګړه وس وکړم. زه به ورته ازار کوم. خبره مې ورته همدغه وکړه چې زه به ته ازار کوم، ته چې څه کوې هغه کوه، لاس دې ازاد مړ مې که، زه تا ته هېڅ هم نشم ویلی، زه به تا ته ازار کوم، بس زما خو هېڅوک نشته. نو هغوی په دې فیصله وکړله چې دا کومه عمله ده دا به ټرانسفر شي او دلته هسپتال کې نور مسلې روانې وي چې په هغه شپه موږ ته پته ولګېده چې 24 ګنټې شفت دی، 24 ګنټې ډیوټي کوي او بیا د باقي شپږ ورځې په چوټۍ وي. دا قانون سوای د ثمرباغ د هسپتال نه په یو ځای کې نشته. مونږ ورته اولې شرط دا کېښوستو چې اول به 24 ګنټې شفت ختمې، چې یو ډاکټر سهار راغلی، غرمه ډیوټي، سهار یې کړې، غرمه یې کړې، مازدیګر یې ډیوټي کړې، ماښام یې ډیوټي کړې، ماسخوتن یې ډیوټي کړې ده او دلته د شپې 12 بجې ایمرجنسي راشي، دی ودی ورته څوک راپاڅېد، د به منټلي حالات صحیح، دی به جګړه کوي، دی به خامخا دغه مسلې جوړوي. مونږ ورته دا خبره کېښوسته چې 24 ګنټې شفت به خامخا تاسو ختموئ. یو اولۍ مطالبه زمونږ دا وه. دویم مطالبه دا وه چې کومو خلکو هغه کړې ده دا فوراً د هسپتاله وباسئ، ټرانسفر یې کوئ. په هغې کې پولیس والا ټرانسفر هم وشو. مونږ سره دا وویل چې دا نور به هم ټرانسفر وکړو. په هغې کې اے سی صاحب ریکویسټ لیږلی دی ډي صاحب ته او ډي صاحب سبا له پیر ورځ دا کچینونو هغې کې به اډر وشي. اوسه پورې دغه شوي دي. مونږ که فرض کړه انتظامیه زمونږ خبره چې کوم کمیټمنټ راسره شوي اوسه پورې په هغې تللی دي، خو که نه ځي ډي سي پکې اډر نه کوي او څوک نه ټرانسفر کوي او ټرانسفر هم داسې نه چې د یو هسپتال نه بل ته د علاقې نه به یې وباسي چې زموږ په بیا سترګې نه لګي. په خپل هسپتال کې به دغه غونډګان خو کم سے کم نه پرېږدو. نو ټرانسفر به ورله کېږي چې کوم داسې کسان وي چې هغې ټرمینیشن کېږي هغه به ټرمینیټ کوي، معطل کوي به یې او ډپارټمنټل انکوایري به پرې جوړېږي چې که فرض کړه دې کسانو دونه غونډګان دي، دونه بدماشان دي چې د ایم ایس خبره نه مني او په صحافي تشدد کوي او د زور زبردستۍ سره یې منې کوي. نو لکه دا خو د غونډګانو ځای نه دی که نه، دې سره خو ټول محکمه صحت بدنامېږي. ټول ډاکټرانو ته ګورئ، زه کمنټونه ګورم خلک ډاکټرانو پسې هم خبرې کوي. زما د زړه ته درد ورسي، زه د میډیکل فیلډ سره ډېر نږدې پاتې یم، زما زړه ته درد ورسي، خو یار په دې زه د هغوی نه معذرت کوم. خو پیشه د جي په دې پیشه کې رانوتي دي د هغې له وجې چې د نو ستاسو مطلب دا دی چې
خلکو دغه وکړله. اوس خبره د انتظامیې په کوټ کې ده. زموږ سره کمیټمنټ شوي دي، په هغې څه حده پورې لاړل. ای سی صاحب ډي صاحب ته خپل ریپورټ جمع کړو، ریکویسټ یې ورته وکړو چې دا کسان د هسپتاله لرې کړئ، ټرانسفر به له وکړئ. ډي ایچ او ته چې دی نو د انکوایري لپاره چې دی نو دغه ورکړې ده چې د ده چې دی نو دې خبرې انکوایري وکړئ، تاسو کمیټي جوړه کړئ د انکوایري. او دغه رنګې پکې کمیټي انکوایري جوړه شوې هم ده. انټرنل هم انکوایري روانه ده ایم ایس د اپس لخوا. ایم ایس صاحب هم پکې ډېر راډرونه کړي دي خلکو. دغې انکوایري چې کومه جوړه شوې ده نو نن مونږ چې کوم هغه ریپورټ یې راولېږو نو هغه ورسره مونږ نه منو. په هغې مونږ واپس ډي صاحب ته خپل احتجاج ریکارډ کو، خبرې سره وشوې چې صاحب چې کومه تا انکوایري کمیټي جوړه کړې ده په دې کې یو کس دی، د زما خیال دی جنرال نرس دی، ایم ایل نرس دی، رفیع الحق صاحب. رفیع الحق صاحب پارټ اف د گیم دی، د دې هر څه حصه ده. د پرون سپیچ کړی دی او په هغې کې دا وینا کړې ده چې کوم پولیس والا په ما ګزار کړی دی ول اعلان کړی دی، دی د دې هر څه باقاعده حصه ده، دی په دې هر څه کې باقاعده شامل دی. دا رفیع الحق صاحب چې کومه انکوایري کې رفیع الحق صاحب دا موږ ته قبول نه ده. رفیع الحق صاحب زما علاقې سړی دی، پیژنو او ښه تعلق هم دی ورسره. خو ما ته نه و پته چې دا رفیع الحق صاحب به د غلو څه ودرېږي، ما ته دا نه و چې سره نه ودرېږي او د غونډه څه به ودرېږي. ما ته دا نه و پته چې دا رفیع الحق صاحب به د یو مظلوم، د بېوسه، د لاچاره انسان سره نه ودرېږي، د یو مریض سره به نه ودرېږي، بلکې د یو غونډه ډاکټر سره به ودرېږي. ما ته دا نه و پته، ځکه رفیع الحق صاحب سره زموږ ډېر دعا سلام ډېر دغه و. ما ته نه و پته چې رفیع الحق صاحب یو اړخ دا هم شته. خو رفیع الحق صاحب په دې ورځ دوه کې پته ولګېده چې بهی دی خو هم د هغه خلکو ملګری دی. زه ورته اوس هم درخواست کوم چې مونږ د رفیع الحق صاحب نه ستاسو خلاف یو، نه ستاسو د پیرامیډکس خلاف یو، نه په هسپتال کې نورو ډاکټرانو خلاف یو. ټولو ډاکټرانو مونږ ډېر عزت کوو. ما وختي خپلو خبرو کې وویل چې په دې کمنټونو کې چې کوم خلکو ډاکټرانو پسې ردې بدې ویلي د هغې لپاره هم زه معذرت کوم. په دې ډاکټر په پیشه کې ډېر بهترین خلک شته، ډېر ښه خلک پکې شته دي. زه دې خبرې چې د نو هغه خبره دا زه اکسپټ کوم چې ډېر ښه خلک پکې دي. خو چې کله د ډاکټر په پیشه کې بد خلک وي، غونډګان وي، بدماشان وي، شرپسند وي، نو زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې د هغوی سره مه ودرېږئ. که تاسو ورسره ودرېږئ ستاسو مرضي ده، ورسره ودرېږئ، څه خبره نه ده. مونږ اف آی آر کې دوه درې کسان خو چې باینیم ملزمان کېږي، نور خو وغیره دي پکې. نو ټیک ده، تاسو هم پکې ځان ښکاره کوئ، په فرنټ راشئ، ودرېږئ، کوو به سره، څه خبره نه ده. لیګل جنگ دی، عدالتي جنگ دی، قانوني جنگ دی، کوو به. خو که دا جنگ تاسو پرس که دغه ته راوباسئ، کلیوالۍ ته راوباسئ، نو زه خو نه راوباسمه. تاسو ته هم دا ویم چې دا مه راوباسئ، کلي علاقې ته یې مه راوباسئ. که دا جنگ تاسو خاندانونو ته راوباسئ، زه نه راوباسمه. تاسو ته هم دا ریکویسټ کوم چې دا د خاندانونو نه لرې وساتئ. خاندانونو خبرې وپاسو، تاسو هم دا مه ووایئ. نه کلي ته راوباسئ، مې خاندانونو ته راوباسئ. لیګل خبره ده، کوو به سره. چې چا په ما باندې حمله کړې ده هغه ته به قانون سزا ورکوي، چې ورته ور یې نه کړه جوازار به ورته کوو. زه د چا ګریوان ته لاس نه ور اچوم، زه کلیوالۍ ته پرسنل لایف ته نه راوباسم، او تاسو ته هم ویم چې مې راوباسئ. البته که تاسو یې څوک راوباسئ ستاسو مرضي ده، دغه زور زبردستۍ خو څوک نشي منع کولی، هغه ستاسو مرضي ده. مخکې به څه کېږي؟ مخکې سبا له زمونږ میټینګ دی. زمونږ د جرنالیسټو چې کوم تنظیمونه دي، دیر یونین اف جرنالیسټ، خیبر پښتونخوا یونین اف جرنالیسټ، آل ملاکنډ ډویژن یونین اف جرنالیسټ، پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ، ټرایبل یونین اف جرنالیسټ، او دغه رنګې ورسره ټرایبل ینګ یونین اف جرنالیسټ. دا زمونږ تنظیمونه دي د صحافیانو او د سر نور. دا خبره اوس هغوی ته رسېدلې ده، او دا چې ده نو زما دا خبره اوس هغوی ته رسېدلې ده، او دا چې کوم ده نو زما په دغه کې نه ده. همدغه تنظیمونو یو مشترکه کمیټي جوړه شوې ده، او هغه کمیټي چې کوم فیصله کوي هغه ماته منوال قبول ده. که هغه کمیټي فیصله کوي چې موږ جوړه نه کوو، اف آی آر کوو، هم زه دا نشم ویلی چې نه زه جوړه کوم. او که هغه کمیټي دا فیصله کوي چې نه مونږ اف آی آر نه کوو، مونږ به جوړه کوو، هم زه دا نشم ویلی چې نه زه جوړه نه کوم.
خبره زما د لاسه وتې د کمیټۍ ته تللې ده. کمیټې به سبا له کینی، هغې به د حکام بالا سره هم پکې هغه ریکویسټ لیږلی دی او پر امید یو چې انشاءالله انتظامیه به زموږ سره هم په دغه کمیټمنټ باندې مخکې هم ځي. خو که فرض که کوم ځای کې انتظامیه زموږ سره په کمیټمنټ نه تلله نو مونږ انتظامیې ته باونډ نه یو. البته دغه سرکاري نوکران به ورته باونډ وي، مونږ ورته نه یو باونډ. مونږ به خپل کار کوو چې کوم طرف ته زمونږ صحافتی تنظیمونو فیصله کوله په هغه طرف به چې مونږ روان یو. دا خبرې وې اوسه پورې چې څه شي چې مې در سره شریکې کړلې. دې کې د یوې خبرې واپس وضاحت کوم او هغه دا چې دا وقوعه چې کومه راغلې ده دا د ثمرباغ په هسپتال کې راغلې ده. دا چې کومه مسله ده دا د 3 کسانو یا 5 سره ده چې په ما حمله کړې ده. که په دې کې نورو ډاکټرانو ته کوم ټیسټ رسېدلی دی چې هغه ډېر ښه ډاکټران دي، ډېر ایمانداره دي، د خپلې پیشې څخه ډېر زیات مخلص دي، هغوی ته د دې وقوعې له وجې ټیسټ رسېدلی دی، د هغې نه زه معذرت کومه. ما ته په دې ځان بدي نه ښکاري. ستاسو پیشه ده، ډېره ښه پیشه ده، تاسو انسانیت خدمت کوئ. زموږ د لاسه تاسو ته ټیسټ در ورسېد، دغې لپاره زه معذرت خوایم. خو البته ستاسو په پیشه کې چې کوم غونډګان موجود دی دې خلاف مونږ ولاړ یو. تاسو ته هم درخواست کوو چې په خپله پیشه کې موجود کالې بیړې دا غونډګان، دا شرپسند عناصر د دې په شا مه ودرېږئ، د دوی پوش پناهي مه کوئ. راځئ چې په شریکه سره د هسپتال د دغه شرپسند عناصرو نه چې دی نو پاک کړو. مونږ دا عزم کړی دی انشاءالله چې ثمرباغ هسپتال به ټیک کوو. اوس د دغه شرپسند عناصر نه په قانون کې شته، نه په افغانستان کې شته او نه په پاکستان کې شته چې ډاکټر دې راځي 24 غنټې د دې ناسي. یار د ته خو اخر مونږ ګوره چې 3-4-5 غنټې مونږ کار وکړو، ستړي شو. د سرکار چې 8 غنټې کومه د خلکو سرکاري نوکري ډیوټي لګولې چې سهار به 8 بجې راځو، مازدیګر 4 بجو پورې 8 غنټې به ډیوټي کېده، په دې خاطر چې دې ته پته ده چې زمونږ دماغ 8 غنټې پس بیا د کار نه وي، هغه بوس شوي وي، بیا مونږ صحیح فیصلې نشو کولی. نو څرنګه به یو ډاکټر سهار راځي د بل سهاره پورې به ډیوټي کوي، دی به صحیح فیصله وکړي. مړه سوال نه پیدا کېږي. دا ډاکټر به خامخا همدغه رنګې جګړې کوي، دا ډاکټر به خامخا همدغه رنګې مریضانو ته ډېر په بد سلوکۍ په انداز او د بد تهذیبۍ په انداز او ډېر د ضلالت په انداز باندې ګوري چې څو پورې 10 غنټې 24 غنټې ډیوټي کوي. تر دې پورې خبرې راغلي دي چې ډاکټر د ماسخوتن نه ودي شي 9-10 بجې نو ورته وایي چې ما به نه راپاسوئ. نو ټیکنیشن ویښ وي، د 12-1 بجو پورې ټیکنیشن ډیوټي وکړي، نو ټیکنیشن هم ودي شي. په هسپتال کې کلاس پور دي چې چرګان خرڅوي ټوله ورځ، نو بیا هغه د شپې خلکو ته انجکشنې کوي. کلاس پور خلکو ته انجکشنې کوي په هسپتال کې. وجه دا وي چې هغه نور خو ستړي شوي، یاره سهار راغلي د 12 بجو پورې د شپې د 1 بجو پورې ډیوټي وکړي، نو انسانان دې ستړي کېږي به نه، نو ستړي شي هغې. نو کلاس پور چې دی نو موقع نه پیدا اخلي او خلکو ته بیا انجکشنې لګوي. هغه کلاس پور چې بازار کې چرګان خرڅوي هغه بیا خلکو ته انجکشنې لګوي. نو زمونږ مطالبې چې کومې دي هغه ذاته پورې نه دي. یو داسې مطالبه پکې نشته دی چې هغه زما د ذات ده او نه دا جنګ ما د خپل ذات لپاره کړی دی. خلکو که زه والی یم زه یم دې نه یم والی چې زما سره ورانه وه. ما د یو مظلوم لپاره آواز اوچتو، دغه آواز به بیا هم اوچتو. اوس هم په خپله خبره ولاړ یو، بیا به پرې ولاړ یو او بیا به هم پرې ولاړ یو. او زمونږ دا شعر تاسو ټولو ته ډالۍ: قاتله مړ مې کا خدا مې په تندي ولیکه، سر مې ته پرې کړلو په دې چې سر یې نه ټیټو. قاتله مړ مې کا خدا مې په تندي ولیکه، سر مې ته پرې کړلو په دې چې سر یې نه ټیټو. سر به رانه پرېږدي څه پروا نشته، خو سر به ورته ټیټ نه کړو. دا غونډګان به دې ځای نه ورکوي انشاءالله. دغه غونډګانو نه چې کله زه غونډګان ویم بیا خلک وایي لکه ته باینه یم یادوه، دا نور پکې راځي. باینه یم، ارشد، سلیم، ډاکټر سعید، ورسره 18 نور کسان دي چې نومونه یې ملګرو ما ته راکړي دي، ما ته په یادونه دي یاد چې په FIR کې به دا نامزد کېږي. سره د پولیسواله خو به کې تللی دی، هغه خو سر خوړلی دی. نو دا به لرې کوو انشاءالله. هسپتال به د شرپسند عناصرو نه د غونډګانو نه پاک کوو. اخره کې یو ټپه ده تاسو ټولو ته ډالۍ: سوری وری په ګولو راشي، سوری وری په ګولو راشه یا راشي، سوری وری په ګولو راشي او د بېننګۍ اواز دې رامه شمینه. انشاءالله د وحید خان تاجک د بېننګۍ اواز به تاسو ته نه راځي. ډېرې جرګې را باندې کېږي چې جوړه کوو،
ډېر خلک یې راولېږل، هېڅ چا سره جوړه نه کوو، هېڅ قسمه دغه نه کوو. قانوني کاروایي ده، موږ حق لرو او کوو به یې. که پولیس زموږ قانوني کاروایي نه کوي، عدالت شته، هلته به ځو. شریک شوئ، خبرې اترې مو واورېدلې، ومو کتلې. زه مخکې هم ډېرو ملګرو چې دی نو کالونه، میسیجونه، کمنټونه کړي دي او ډاډګیرنې راکړې چې ښه په کلکه ودرېږه، موږ داسې ولاړ یو. احتجاج کول وي او که سیاسي خلک هم زما سره ولاړ دي، عوام هم زما سره ولاړ دي، ستاسو بیا هم د ټولو مننه چې تاسو مونږه ډاډه کوئ. همدغه رنګې چې کله تاسو صافیانو په شا ودرېږئ او ډاډه کوئ، نو هغوی به د سماج دشمن عناصر، شرپسند عناصر، د غونډګانو، د ظالمانو، د بدماشانو مخې ته ودرېږي. او چې کله